أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة مائدة پارہ نمبر 6 رکو نمبر 5 آیات نمبر 33-34 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې ځای نه اوس چې نو هغه بعضې احکام ذکر کېږي چې یو انسان یو ګناه وغیره وکړي نو د هغې سزا ذکر کوي. نو دلته د دې آیات د ټولو نه مخکې چې نو هغه د دې شان نزول چې د دې شان نزول چې دی نو هغه څه دی او بیا د شان نزول نه وروستو د دې متعلق چې کوم احکامات دي نو د هغې به انشاءالله ذکر کوم. شان نزول متعلق تفسیر خازن کې چې نو هغه داسې ډېر شی چې نو هغه څو واقعات ذکر کړي او تقریبا دغه ټول واقعاتو باندې چې نو هغه د صادق راځي. ذخیرة الجنان کې او دغه شان دی کې یو ځای نو هغه لیکلی من جمله د هغې نه به موږ دغه یو واقع چې نو هغه ووایو. کله چې حضور علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو مدینه منوره ته رالو نو په دغه وخت کې چې نو هغه یو دوه مشهور قبیلې وې اوکل او اورنیه. اوس د اورنیې د دې چې دی نو هغه یو څه کسان او څه د قبیلې اوکل دا تقریبا 8 کسان دوی راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولو. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې مونږ ایمان راوړو. دی ایمان راوړلو دی چې نو هغه د غر اوسیدونکو باندې اوسیدونکو کسانو د مدینې د ښار ابو هوا چې نو هغه د دوی موافق رانله. دې سره د دوی چې نو هغه خېټې وپړسېدلې خوراک چې نو آب یعنې سم هضم به یې نه کېدلو. د نبي علیه الصلاة والسلام ته د خپل د دغې بیمارۍ چې نو هغه شکایت وکړلو. نبی علیه الصلاة والسلام ته او د هغې سره یې دا وویل چې مونږ ګوره دیهات باندې اوسېدونکي خلک یو نو مونږ به هلته پی وغیره داسې دې استعمال کولو. دلته چې نو خوراک بدل شو کېدی شي دغه وجې نبی علیه الصلاة والسلام ورسره صحابي ملګری کړو تاسو لاړ شئ پلانکي ځای کې چې نو مدینې نه لږ کوټې بهر هلته د صدقې اوښان چې دی نو هغه ساتلی کېږي تاسو لاړ شئ د هغې هلته هغې پیس کوئ دغه خوراک چې نو هغه تاسو ځای لږ بدل کوئ دې سره به انشاءالله تاسو ښه شئ. دوی چې کله لاړل هلته یې وکتلو نو 2 کسان په هغوی باندې مقرر ول د هغوی به دغه اوښان ساتل د هغوی به بیا به چې نو هغه کمې اوښې وې هغه به یې وردولې د هغې خدمت باندې مقرر ولو. اوس دوی چې کله د هغې هغه پی مې دغه څکل شروع کول دوی واپس برابر شول ورو ورو ښه کېدل ان تر دې چې بلکل صحتمند شول ښه قوت او طاقت والا شولو. نو چې کله قوت او طاقت والا شول برابر شو نو دوی په دغه وخت کې بیا چې نو هغه خیانت شروع کړو. خیانت چې نو هغې دا وکړلو چې دا خو 2 کسان چې نو هغه دلته مقرر دي او دا دومره ډېر شي اوښان دي مونږ 8 کسان یو بیا دا یو کس به کې اکثر کله چې نو هغه مدینې ښار ته بازار ته ځي راځي سودا ځان له راوړي یو څه بل څه نو دا یو کس چې کله دلته یوازې پاتې نه د قتلول دا مونږ ته اسان کار دی دی به ونیسو قتل به یې کو شهید به یې او دا اوښان چې نو هغه د هر څه به والو جزو دوی هم دقه شانته وکړه. یو ملګری چې نو هغوی نه رالو سودا له دوی هغه بل کس دی نو هغه په شریکه باندې ونیولو ویې تړلو بیا د اوسپنې چې نو هغې ګرمه کړله هغې وله په سترګو کې چې نو هغه سلای په تور راښ کودله هغوی سترګې چې نو هغه اوبه شولې په بې دردۍ سره چې نو هغې پرېښودل دا چغې وباسلې ماله اوبه راکړې تنده راته لګېدلې په دې حالت کې هغې چې نو هغه وفات شو دنیا نه لاړو. د اوښان راواغېستل وتښتېدل. نبي علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه اطلاع وشوله چې دغه شانتیا کسانو خیانت وکړلو او لاړلو. نبی علیه الصلاة والسلام وی ښه نبی علیه الصلاة والسلام چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغې په تعقب کې ولېږلو. اوس چې کله د هغوی لاړل دا کسان یې ونیول
اوښان یې واپس واخیستل. دوی ونیول نبي علیه الصلاة والسلام ته یې پیش کړل. نبي علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکړو. دوی هم د حقې خبرې هغه شانتي اقرار وکړو چې او دا چې راسره هم کړی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل دوی له هم دغه شانتي سزا ورکړئ څنګه چې دوی کړې ده. هغه شانتي سزا چې دی نو هغه ورته عبرتناکه میلاو شه د دې لپاره چې آینده دپاره بیا څوک داسې نه کوي. نو دې متعلق دا آیات نازل شو انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله. یقینا سزا د هغه کسانو چې دوی چې دی نو هغه جګړه کوي د الله او د الله د رسول سره. دا خو دې پورې شان نزول شو. اوس د دې چې نو هغه متعلق لکوټې احکام او تفسیر احکام چې نو هغه اوس دلته دا دي چې شریعت د رو باندې چې کمې سزاګانې مقرر کړی شوي دي هغې 3 قسمه دي. د دې چې نو هغه سمجھ دا د دې لپاره لازمي او ضروري دی. موږ اکثر عام عمومي چې نو هغه دنیایي کتابونه دنیایي قانونونه چې دی نو هغه ګورو یا کتلي نو موږ ته بیا د شریعت هره سزا چې دی نو هغه تعزیر ښکاري او بعضې سزاګانې د شریعت چې دی نو هغې هر یو خپل جدا جدا حکم دی. نو په دغه وجه بیا ډېر کله اکثر چې نو هغه په دې کې غلط هم کوي او د غلطي سره سره د هغه اکثر بیا د دین یو حکم ته العیاذ بالله هغه د ظلم نسبت چې دی نو هغه هم کوي. ولې موږ خو یا تعزیرات هند کتلی یا تعزیرات پاکستان کتلی یا داسې بل یو شی دا چې دی نو هغه کتلی په هغې څه باندې موږ ته پته نه لګي. نو شریعت په ترو باندې چې کومې سزاګانې ورکولی کېږي د هغې 3 قسمونه دي. نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 تعزیر. حدود دا کومې سزا ته ویلی کېږي؟ حدود هغه سزا ته ویلی کېږي چې په هغې کې حق الله چې دی نو هغه غالب وي. حدود هغه سزا ته ویلی کېږي چې په هغې کې حق الله چې دی نو هغه غالب وي. حق الله غالب مقصود کېدلو دا دی چې د دې مقصد دا دی چې په دې کې حق الله غالب وي چې د الله رب العزت چې دی نو هغه دا حق دی مخلوق چې دی نو هغه دا حق نشي معاف کولی. نه بادشاہ معاف کولی شي، نه پیغمبر معاف کولی شي، نه ولی معاف کولی شي، نه علیم معاف کولی شي، نه امی معاف کولی شي. دا د الله حق دی یو الله چې دی نو هغه به معاف کوي بل څوک نشي کولی. او نه دغه حق په توبې سره معاف کېږي چې سړی چې دی نو هغه توبه وباسي او دا چې دی نو هغه به معاف شي دغه به دغه چې دی نو هغه میلاویږي. اسلامي قانون یې الله دې په موږ راولي. نو حدود دي. بیا د حدود عام طور باندې چې دی نو هغه مفسرینو چې په هغې کې حق الله غالب دی حضرات فقهای کرام د هغې چې دی نو هغه 15 قسمه لیکلي. بعض ورسره چې دی نو هغه 6 قسم هم ټچ کړی. نو باقي کې یو قسم چې دی نو هغه ډاکه ده، دویم چې دی نو هغه غلا ده، دریم چې دی نو هغه زنا ده، څلورم چې دی نو هغه تهمت زنا ده، او پنځم چې دی نو هغه حد الخمر شراب چې دی نو هغه اوس کې د هغې حد دی، او شپږم ورسره ارتداد ذکر کړی چې یو سړی العیاذ بالله دین اسلام نه مرتد شولو د چې دی نو هغه ارتداد اختیار کړلو. بیا د دغه نه وروسته د 3 ورځې پورې چې نو شکوک شبهات حل شولو بیا هم ایمان نه راوړي. بیا د حد چې دی نو هغه صرف او صرف قتل دی بس. اوس دا حق چې دی نو هغه هېڅوک نشي معاف کړی. لکه اوس مثال په طور کې په یو سړي باندې چې دی نو هغه څه چل وشو غلا ثابت شوله. شریعت چې نو هغه طور باندې څنګه چې ګواهان پکاري شریعت چې څنګه ویلي فقه چې نو کتابونه هغه راغستي دي. اوس په هغې طور باندې یو سړي باندې غلا چې نو هغه ثابت شوله. اوس د ده حد سره د ده لاس چې نو هغه پرې کوله. اوس د ده چې لاس پرې کېږي او سړي وکتل چې یاره دا خو مثال په طور کې زما 10,000 روپو یا د 60,000 روپو یا د 40,000 روپو په عوض کې د ده نه چې نو هغه لاس دی او د ده په طرف رالو چې ما ورته د خپل حق معاف کړی دی. اوس د ده په معافۍ سره دا حد چې دی نو هغه نه ساقطېږي ځکه دا حدود دي او حدود الله دا د الله حق دی، دا د مخلوق په حق سره چې نو هغه نه دغه کېږي. دویم نمبر چې دی نو هغه سزا کم ورکولی کېږي شریعت کې هغې ته ویلی کېږي قصاص. اوس قصاص دې کې چې دی نو هغه حق العبد د بني آدم حق چې دی نو هغه غالب دی. لکه یو سړی ولګېدو او د ده بل چې نو هغه رور ترزوی وغیره چې نو هغه د هغه چا قتل کړلو. نو اوس په دې کې نو هغه حق الله د حق البنده او حق الله دواړه دی، خو د حق العبد د بنده حق په دې باندې چې نو هغه غالب دی. که چېرته دا بنده خپل حق دته معاف کول وغواړي قصاص شریعت وایي دا معاف کولی شي. دله الله پاک چې نو هغه دغه اختیار ورکړی بندله. نو که دې ووایي چې ما دغه خپل د رور د تره وغیره ذالکه چې څومره دی خپل چې د چا دی ولی جوړېږي او دی وایي چې ما دغه قتل معاف کړی دی دی چې دی نو هغه دا کولی شي. مخکې چې هغه صورت بقره کې د دې تفصیل چې نو هغه تیر شوی دی.
دریم قسم چې دی نو هغه تعزیر دی. تعزیر چې دی نو هغه سزا ته ویلی کېږي چې کمې په حق کې چې دی نو هغه کمې غلطۍ کمې کوتاهۍ په حق کې شریعت چې دی نو هغې دپاره څه سزا چې دی نو هغه نه مقرر کړي. قرآن احادیث د شریعت چې نو د هغې دپاره قرآن کې چې نو د هغې دپاره څه سزا نه متعین، نو دغسې کومه سزا ورکولی کېږي نو دغه سزا ته ویلی کېږي تعزیرو. دا د اشخاصو په اعتبار سره او احوالو په اعتبار سره اوقات په اعتبار زمانې په اعتبار سره دې کې شدت والی او نرمي چې دی نو هغه دا کېدی شي. او دا چې دی نو هغه د حکومت وقت امیر المؤمنین اسلامي کم قانون دی، د اسلام قانون چې دی نو هغه کم امیر او بادشاه خلیفه دا چې دی نو هغه حق دی د هغه چې څنګه سزا ورکول غواړي هغه شانتي کولی شي. که هغه د یو کس په حق کې چې نو هغه وګڼي چې دا ډېر چې نو هغه د ناجایزه کړې ده غټه سزا ول ورکوي، چې غټه سزا ول ورکولی شي، واړه چې نو سزا ورکوي هغه هم ورکولی شي، درمیانه چې نو هغه هم. دې کې امیر المؤمنین ته چې نو هغه حق حاصل دی د هغې کې چې په دې کې سوره د ښکته بره کوي نرمي سختي کوي د دغې حق چې نو هغه درته حاصل دی. نو دې ته ویلی کېږي تعزیرو. نو دا درې قسمه چې دی نو هغه سزاګانې دي. اوس دلته الله رب العزت د دغې نه یوه سزا د حدود چې دی نو هغه ذکر کړله لکه څنګه چې مونږ شان نزول ووي. اوس د دې سزا متعلقو الله وایي چې دی نو هغه انما جزاء الذین یحاربون الله، هغه کسان چې د هغوی چې دی نو هغه جنګ کوي د الله او د الله د رسول سره ویسعون فی الارض او دوی چې دی نو هغه کوشش کوي په ځمکه کې فساد د فساد خورولو. نو د دغې کسانو الله رب العزت چې دی نو هغه څلور سزاګانې ذکر کړي. نمبر 1 ای یقتلو دا چې دوی قتل کړی شي. نمبر 2 ای یصلبو دا چې دی نو هغه دوی په سولی کړی شي. نمبر 3 او تقطع ایدیهم چې د دوی لاسونه پرې کړی شي او خپې. او نمبر 4 او ینفو دوی چې دی نو جلا وطن کړی شي. اوس دې کې چې نو هغه د کومې سره تعلق ساتي نو حضرات فقها مفسرین چې نو هغه لیکلی دي هغوی چې وړاندنۍ سزا ای یقتلو دا په هغه صورت کې ده چې یو سړی ډاکه وغورځوي او دې د ډاکې غورځولو نه وروستو قتل چې دی نو هغه وکړي خو مال ورته چې دی نو هغه میلاو نشي. لاړلو غلای کوله په غلا کې آلتې محافظ چې نو هغه قتل کړلو او مال چې دی نو هغې وانهغوستو دغه ځای نه وتښتېدو ونیولی شو نو دی به د هغه په حق کې چې نو هغه قتلولی شي. نو دا اولنۍ سزا الله پاک ذکر کړه ای یقتلو. دویم صورت چې دی نو هغه دا دی قتل مال چې کله دی چې دی نو هلتې نه قتل هم وکړي او د قتل سره سره چې دی نو مال هم پټ کړي نو چې قتل هم وکړي او مال هم ویسي نو په دغه صورت کې بیا د ده چې دی نو هغه ګناه یې ډېر وکړو او می مال بیوړو او هم چې نو هغه نفس محفوظه چې نو هغه ویني وبیوله نو د سزا هم شریعت چې نو هغه دوهره وخوله دله به سزا هم سخت ورکوي. نو هغې کې الله پاک وایي او یصلبو قتل به هم کې لاول به ژوندی چې نو هغه سر عام په چوک باندې په میدان باندې په هغې به چې نو پانسې کې بیا به د پانسې کولو نه وروسته په تیر نیزه په غشي په دې باندې چې نو هغه به وولي چې دته سزا هم سخته میلاو شي او آینده دپاره نور خلک چې نو هغه د ده نه عبرت والي چې د هغه داسې کار ونه کړي. نمبر 3 دې چې نو هغه هلتې په یو ځای ډاکه واچوي. ډاکې چې کله واچوله نو د ډاکې اچولو نه وروستو د مال چې دی نو هغه ویسي خو هلتې سخون خرابونه کړي سو قتل نه کی صرف د هغه ځای باندې ډاکې واچوله خلکو نه زبردستیا باندې چې نو هغه مال واغستو دی ویوړلو. نو دغه کې شریعت سزا لیکلې ده او تقطع ایدیهم و ارجلهم دا چې پریک بکړی شي د دې چې نو لاسونه او خپې من خلافین د یو بل الټو خیلاس ګس خپه ګس لاس خی خپه دا چې نو هغه به دې ځای الټ پرې کړی شي نو دا په هغه صورت کې چې مال واخلي او قتل و غارت ونه کړي. نمبر 4 او دې چې نو هغه یو ځای باندې ډاکه واچي نه ورته مال میلاو شي او نه څوک قتل کړي خون خراب هم ونه کړي مال چې دی نو هغه یې منلې او ډاکې واچوله خلک یې صرف ویرولو هغه ځای کې چې نو هغه امن یې ختم کو خوف یې په خلکو باندې تاریک ولو. نو د دغه صورت کې چې نو هغه شریعت چې سزا ذکر کړي او ینفو دی چې جلا وطن کړی شي. اوس جلا وطن نه څه مراد دی؟ امام شافعي رحمه الله داسې دغه حضرات چې نو هغه فرمایي وایي دی چې نو هغه د دغه ملک علاقې نه دی وبال سلی شي د اسوات اوسېدونکی دی د پېښور ته چې نو هغه ولیکلی شي
کې به کې اوسېدونکي د پنجاب ته ولېږلی شي، د جلاوطن کړی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او امام ابو حنیفه رحمه الله هغه قول دا دی چې د او ينفو د جلاوطن کړی شي، هغه جلاوطن نه مقصد دا دی د په جیل کې کړی شي، د عمر په د باندې چې نه هغه د سزا وخیږي. ولی کده تا د خپل علاقې نه بلې علاقې ته ولګي، نو چې په خپل علاقه کې د خلک هم د خاندان هم د خلک پیژنې هم او د آل د دومره د بې حیايي کارونه کوي، نو په بله علاقه کې خو به دی بیا په طریقې اولا دا کارونه کوي. نو چې آلته بیا په طریقې اولاد دا ناجیزې کوي، نو د هغوی وایي چې او ينفو من الارض، د دې نه مقصد دی چې د ځمکې د مخ نه پراکه جیل ته واچو چې د سره چا سره میلو میلاپ کېږي نه، د سره چا سره چې نو هغه میلاویږي نه. اوس دې کې یو سوال چې نو هغه پیدا کېږي، اوس یو سړی چې نو هغه داسې چل وکړو چې مثال په تور کې په یو ځای باندې ډاکه واچوله او په دغه ډاکې کې چې نو هغه دغه څلور واړه صورتونه نه ول، نه پکې قتل و، نه مال یې اخیستی و، نه یې چې نو صرف مال اخیستی و، نه یې دغه خون خرابه کړو. هلته خلک یې وایي وهل، ویې ټکول، زخمي کړل، مال یې وانه اخیستو خو خلک یې ووهل، ویې ټکول، زخمیان چې دی نو هغه یې کړلو. نو په دغه ځای کې بیا چې څومره جروحات دي فقه کتابون چې نو هغه راغستې هدایه رابع داسې نور حضراتو چا چې نو هغه کم زخم وکړو، نو په کم زخم کې چې بیا کم شریعت کم قصاص ښودلی د نه به هغه اخیستلی کېږي. یا مثلا العیاذ بالله الفیظ ولمن دوی چې نو په یو ځای باندې ډاکه وغورځوله، په هغه ډاکې کې چې نو د هغه ځای د خلکو د هغوی د زرانو بېعزتي وکړله، بدکاری د هغوی سره وکړله، نو شریعت خو د هغې دلته داسې سزا نه ده ذکر کړې. نو په دغه ځای کې دغه چې نو ثابت پېښوله شریعت د قوانینو مطابق، نو دوی له بیا چې نو هغه د رجم سزا ورکولی کېږي، چې کم یو حکم پکې منطلق کېږي د هغې مطابق چې نو هغه دوی له سزا ورکړی شي. نو الله وایي انما جزاء الذین یحاربون الله، کم کسان چې دی نو هغه د قشانتي فساد کوي، جګړه کوي د الله او د الله د رسول سره. نو سوال دا پیدا کېږي چې دوی خو د الله او د الله د رسول سره جګړه نه کوي، دوی خو په یو ځای کې ماته وکړله، نو دوی خو د مسلمانانو مال چې دی نو هغه وړلو. او الله پاک وایي یحاربون الله ورسوله. نو مسلمان څوک دی چې کله یو اسلامي خلافت وي، الله دې په موږ راولي اسلامي حکومت نه، نیکانو صلاحاو چې دی نو هغه خلک، نو د نیکانو صلاحاو خلکو سلامتیا، د دوی حفاظت، د دوی د جان، د دوی د مال، د دوی د ابرو عزت، دا خو الله او د الله رسول حکم کړی دی. اوس دغه امن چې دی نو هغه خرابوي، نو گویا چې دی د الله مقابله کوي. الله وایي چې دی نو هغه داسې مه کوه، او دی د الله پاک چې نو هغه مقابله کوي. نو ځکه الله پاک د هغې نه تعبیر وکړلو په څه سره یحاربون الله ورسوله. دویمه یو معنی چې هغه بل یو خبر مسله اهمیت ساتئ، دې کې وګورئ الله رب العزت په سزاګانو کې څه ذکر کړی، ای یقتلوا او یصلبوا، ټول چې دی نو هغه د جمع صیغې راوړي. اوس د دې جمع صیغې د راوړلو مقصد څه دی؟ که چېرته د دې ډاکوانو خپل یو ګروپ وي، د دوی خپل یو مضبوط چې دی نو هغه نیټورک او جماعت وي، ډلې وي، نو په دې کې د دې ټولو دپاره دا شرط نه دی چې دا ټول چې دی نو هغه د په غلا کې ونیولی شي. که د دوی د دغې غلا دورانیه د ډاکې دورانې کې چې نو هغه نور کسان فرار شول وتښتېدل، یو کس دوه کسه د دونه ونیولو، دوی چې نو هغه ونیولی شولو، نو د سزا به د دوی ټول جماعت له ورکولی کېږي، دا به د دوی ټولو کسانو له ورکولی کېږي. اوس به دا ټولو له ولې ورکولی کېږي؟ ځکه دا کم کسان چې راغلي دي دا د دغې نورو کسانو په سپورټ باندې دي، که ونیولی کېږي یا دا کېږي شاته ورسره د دغې خلکو چې نو هغه مرسته ده. نو ځکه الله پاک چې نو هغه په صیغې د جمع سره چې نو هغه ذکر کړی دی. نو الله وایي د دوی دپاره دغه سزا ده، ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. الله وایي دا په دنیا کې دا رسوایي او ذلت دی، د آخرت سزا چې نو هغه ډېره لویه ده. الله دې موږ د هغې نه وساتي. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، الله وایي ها که چېرته وس تاسو چې نو هغه دوی کس الا الذين مګر هغه کسانو هغه ډاکوانو تابوا من قبل چې د هغوی چې نو هغه توبه وباسله مخکې د نه ان تقدروا عليهم چې تاسو په هغوی باندې قادره شئ. مخکې الان کې مونږ ووي حدودو کې چې دی نو هغه د چا شفارس نه قبلېږي، بلکې حدودو کې شفارس کول دا چې دی نو هغه بدترین ګناه دی، حرام دی. الله پیغمبر په هغې باندې سخت وعید فرمایلی دی چې څوک دی نو هغه د چا په حدود په دې غلطو کارونو کې دی نو هغه شفارس کوي، نو دا د الله پیغمبر د هغې باندې سخت وعید فرمایلی دی. دلته الله وایي الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، که دوی چې دی نو هغه توبه وباسي د دوی د نیولو نه مخکې
د دې باندې د قدرت حاصلول نه باقي هغه دا دی چې د دوی خپل یو جماعت خپل نیټورک ګروپ ولو او دوی چې نو هغه وس نه ډاکا چولی د پیوځي باندې نه لا دې سبب نو صبح چې نو هغه دا کړل الله ورته آسی په وړه کې چې نو هغه واچولو او دوی وی چې بس ته د موږ چې اوسه پورې کم نقصانونه دا کړی دي زمونږ د دې باندې توبه وباسو نو کدی په خپل مرزي په خپل رضا باندې چې نو هغه توبه وباسله بیا حکومت وقت د دې د توبه وباسلو نه ورسته چې دوی امن اختیار کو دا غیر راونیسي او سزا ورکړي شریعت د دې اجازه چې نو هغه نه دی ورکړي ولی ځکه چې شریعت وایي چې تا دې بیا وکړل نو بیا به یو جرایم پیشه سړی چې نو هغه به توبه نه وباسي او د دې سره به د ملک امن چې نو هغه تباشي نو ځکه الله وایي کدی په خپل مرزي د ډاکې د حالت نه علاوه دوی په خپل مرزي باندې توبه وباسله نو د دوی دغه توبه چې نو هغه به قبلولی شي خدای یاد ساتئ چې دا توبه به د آخرت په باره کې دنیا کې نه دنیا کې چې نو هغه به داسې کوي دی به چې چا نه چې نو مال اخیستی نو د هغه نه به یا دغه مال ورکوي ځکه دا حقوق الله دي او حقوق الله کې توبې چې نو هغه شرط دا دی چې دی به دغه مال چې نو که مال اخیستی جو مال به ورکوي که قتل یې کړی د هغې ته به ځان پیش کوي یا به دغه حق واپس ورکوي یا به د دغې حق د هغوی نه چې نو هغه معافي اخلي که دی نه یې کړی نو هغې پورې ورته بیا چې نو هغه څه کېږي توبه چې نو هغه نه قبلېږي الله سره معامله سپا شوه خو د مخلوق حق چې نو هغه پلا پاتې دی ځکه الله وایي الا الذین تابوا مګر هغه کسان چې توبه یې وباسله من قبل مخکې د دې نه ان تقدروا علیهم فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم الله چې نو هغه بخونکی او مهربانه دی یعنې څه ټایم چې هم تاسو توبه وباسئ الله به بخونکی چې نو هغه مومئ څه ټایم چې تاسو توبه وباسئ الله رحم چې نو هغه به مومئ الله دې موږ د خپل رحم مستحق کړي انما جزاء الذين بشك سزا دای کسانو یحاربون الله کم چې جنگ کوي د الله سره او رسوله او دغه د رسول سره ويسعون في الارض او کوشش کوي پزماکه کې فساد د فساد اي يقتلوا چې قتل نکړي شي او يصلبوا او یا چې پسولې نکړي شي او تقطع یا د پرې کړي شي ايديهم لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی من خلاف جنو هغه د خلاف سمتنا او ينفوا یا د ويستل شي دوی من الارض د ملکنا یعنی جلا وطن نکړی شي ذالک لهم دا د دوی دپاره خزي چې نو سزا د رسوایي د ذلت دی په دنیا کې ولهم فی الاخرت یو د دوی دپاره او په آخرت کې عذاب عظیم لوی الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسله من قبل مخکې د دې نه ان تقدروا علیهم چې تاسو قابو عمومي قدرت عمومي په هغوی باندې فاعلموا پس پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک غفور بخونکی رحیم مهربانه دی انما جزاء الذین یقینا سزا دای کسانو یحاربون الله ورسوله چې کوم جنگ کوي د الله او دغه د رسول سره ويسعون فی الارض فسادا کوشش کوي په ځمکه کې د فساد خورولو ای یقتلوا دا چې قتل نکړی شي او یصلبوا یا د پسولۍ کړی شي او تقطع یا د پرې کړی شي ایدیهم د دوی لاسونه وارجلهم او د دوی خپې من خلاف د یو بل خلاف یعنی خیلاس ګزخپه او ينفوا او یا د ویستلی شي جلا وطن کړی شي من الارض د ځمکې نه ذلک لهم دا د دوی دپاره خزي ذلت فی الدنیا په دنیا کې ولهم او د دې دپاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب دی عظیم ډیر لوی الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وباسله من قبل مخکې د دې نه ان تقدروا علیهم چې تاسو قابو عمومي په هغوی باندې فاعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک غفور بخونکی رحیم مهربانه دی